زما محترمو چې په کور کې روټۍ لګی واحد یوه هستی ده چې بچي ته دروغ وایي بچو ما روټۍ خوړلې ده ما روټۍ خوړلې ده هغه بچي په مړه خېټه باندې روټۍ وخوري مور روسته شي ما دا بچي روټۍ وخوري ماړه وده شي نهر وده نه شي زه به خیر دی لوږه برداشت کم تنده به برداشت کم تکلیف به برداشت کم ماړه ژاړي نن دی میندو سره دی والدینو سره مونږ کم برتاو کوو کم سلوک کوو الله نه ویریږئ د مور هغه تکلیف چې زما محترمو تی په خېټه باندې ګرځولی د مور هغه تکلیف چې کم تکلیف ستا په پیدایش کې مور ته کېږي د مور هغه تکلیف چې کله ته د شپې جاړې ستا خېټه کې درد وي ستا په غوږ درد وي ستا بل بدن کې کم ځای کې درد وي او دغه مور تا سره تر سهاره پورې ویښه ناستی الله دا مور دا خپل بچی د شپې متیازې وکړي په هغه لوند ځای کې دا مور سملی دا بچی اوچت کې په وچ ځای کې واچوي چې زما دې بچي ته تکلیف نه وي دې مور خپل د بدن وینه د پیو په شکل کې تاله درکړه نن چې هغه مور کمزورې شوله ته ورته وایې مرګ دله قیامت دی مرګ دله نه راځي نن هغه مور چې دې بچي نه لږه دوی غواړي چې بچیه دا دوی راله لږه راوړه ما سره پیسې نشته دا دوی راله لږه راوړه دا ورته وایي یو خو ستا د دې بیګارونو نه تنګ شوم پلار ته وایي ستا د دې بیګارونو نه تنګ شوم کم پلار چې خپله ځواني د دې بچي نه قربان کړي هغه پلار زړه له به څومره دُک ور میلاویږي چې هغه بچی نن راځوان شي مټې مضبوطې شي مسلې مضبوطې شي شیشه کې ودرېږي خپل حسن باندې ورته ناز وي یخته کله په یو سیټ اړئ کله په بل سیټ اړئ په خپل طاقت ورته ناز وي په خپل حسن ورته ناز وي ښځې نه زارو قربانېږي بچو نه زارو قربانېږي چې کله پلار حاضر شي مور حاضره شي د ده په دماغو باندې تیاره راشي تندی ورته راواچي الله وایي مور و پلار سره ښه سلوک کوئ دا ورته تندی راواچي نو خپل والد صاحب او خپله والده د خپلې ښځې په سر باندې بېعزته کوي یې کنځل کوي لاس ورته ورچوي د دې ښځې په سر باندې بچو په سر باندې دا کډه اوچتئ هغه پلار پرېږدي هغه مور پرېږدي کم پلار چې الله پاک فرمایي چې زما محترمو دا پلار د جنت دروازه ده دا مور جنت دی چا ویلی دي چې د مور د خپو لاندې جنت دی واجي مور خو ټول جنت جنت دی زما محترمو پلار اونه بخلی مور اونه بخلی قسم پر رب العالمین باندې ته چې نن وکیلی د دې پلار په سر وکیلی که ججي د پلار په سر ججي که ته صاحب نصابي مالداري تا ته عزت میلاو دی تا ته حیثیت میلاو دی نن ستا ښځه ده نن ستا بچي دي نن ستا عزت دی ستا دوکانونه دي ستا کپلینې دي ستا دفترونه دي ستا ځمکې دي ستا بلډینګونه دي ستا ګاډي دي ستا بینک بیلنس برابر دی قسم پر رب العالمین باندې دا د مور او پلار برکت دی که زه عالم یم زما په سر پټکې پروت دی زما په مخ باندې ګیره ده زما څومره عبادتونه قرآن او حدیث خدمت کوم قسم پر رب العالمین زما نه پلار خفا زما نه مور خفا ما دا علم بچ کولی نشي ما دا حفظ بچ کولی نشي ما دا پټکې بچ کولی نشي ما دا ګیره بچ کولی نشي ما دا خدمات بچ کولی نشي چې زما نه پلار خفئ زما نه مور خفئ چې پلار د جنت دروازه ده او مور جنت دی نو دا دواړه به راضي ساتي خو جنت ته به ځي که پکې یو هم خفو جنت ته تلل مشکل دی بلکې ناممکن دی وجه څه ده حدیث کې محمد رسول الله فرمایي د الله رضا د پلار رضا ده د پلار رضا د الله رضا ده که یو سړی وایي چې ما نه الله راضي شي که نو دې پلار راضي کړي دنه به الله راضي شاه ولی الله محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی میں نے کبھی بھی اپنے والد محترم کے سامنے پاؤں پلا کر کبھی نہیں بیٹھے ما د خپل والد سے محترم په مخامخ باندې خپې چرتم غزولی نه دي ما چرتم د خپل والد صاحب سره خبرو کې د والد صاحب سره سترګو کې سترګې مې نه دي ورکړي ما خپل سترګې ښکته ساتلې دي چې کله به ما والد صاحب سره خبرې کولې ما به ځمکې ته کتل اوس په ایمان ووایه اوس زمونږ په بچو کې حیا شته
پسترو کې حیا شته د پلار عزت پیژني د مور عزت پیژني د پلار قدر او قیمت پیژني د پلار اهمیت پیژني د مور اهمیت پیژني عالم لبرازي ماته دعا وکا پیر سیب لبزی ماته دعا وکا مجاهد لبزی ماته دعا وکا قسم پر رب العالمین زما محترمو دا دو پیران چې دا کم زما استا پکور کې ناسي دا مستجاب الدعوات دي موسی علیہ السلام د الله ملاقات لذي د الله دیدار لذي د الله راز او نیاز لذي ربی کریم ورته فرمای اے موسی ادب کی خبرې کوا احترام کی خبرې کوا و یا الله ولی الله پاک ورته فرمای زکا چې اوسه پورې ستا مور ژوندۍ وه ستا مور ژوندۍ وه تا ته پته نشته مور دې وفات شوې ده او ته چې به کله زما راز او نیاز له راتللې مور به دې هلته لاس په دعا کېناسته او ما ته به دعا کوله چې یا الهي یا پروردګاره دا موسی علیہ السلام ډیر جلالی پیغمبر دی کسب ادبی دی نکیگی تی معاف کس ورته موایا مور بدی التناستوا اے موسی والدہ دی دنیا نه لاړه ادب کی خبرې کوا احترام کی خبرې کوا آغا ذریعہ چې هغه مور دا آغا ذریعہ چې هغه پلار دی چانه زما محترمو دا والدین لاړه قسم پر رب العالمین زما محترمو بیا دا انسان په دې سر باندې چې کومه سایه وي چې دا سایه ګولۍ راځي هوایي ګولۍ فایرنګ نه دا سایه دا انسان بچ گئی آفت راځي مصیبت راځي مشکلات راځي زما عزتمندو هر دب او گزار راځي کما سایه چې زما استا په سر باندې دا قسم پر رب العالمین هغه سایه د مور او پلار دا هغه سایه زما استا د مور او پلار د دې منګولو د دې لاسونو او د دې دعا دا چې هغه دعا د برکت نن زقاری سیب مولانا سیب آجی سیب وکیل سیب جج سیب صدر سیب وزیر اعظم سیب سم پر رب العالمین د دې درد نم الله مخبروا چې کم خلق د دې درد نه خبر دي لاړ شي د هغې سره کښېنئ د پلار تپوس دې وکړه د مور تپوس دې وکړه ابه تا ته وایي چې الله دې مور د چا نه ورکوي الله دې مور د چا نه مړه کوي د چا چې مور مړه وي د چا چې پلار مړ وي قسم پر رب العالمین رشته داران ورته نظر نه کوي زما عزتمندو خپل کور کې سپک وي یو د ماشوم مور وفات شوله او پلار یې دویمه ښځه وکړه وی بچی خفه کېږه مه دویمه مور مې درله راوسته وی ښه بابا جانه وی او که نه داسې یو میاشت دوه میاشتې تېرې شولې ماشوم جاړي او سیټ ته ناست دی او زما محترمو پلار له راغې وی بابا جانه وی زما دا مخکینۍ مور خو ډېره دروغجنه وه وی ښه وی په څه دروغجنه وی دا اوسنۍ مور مې ډېر رښتیا خبره کوي زما خپله مور ډېره دروغجنه وه وی څنګه دروغجنه وه وی ما چې به کله ورانې وکړو که نه وی ما ته به مور ویلي چې تا له به زه غرمې روټۍ نه در کوم ما ته به مور ویلي چې ته سکول ته ځي زه به درله پیسې نه در کوم ما ته به مور ویلي زه به درله د مازدیګر چای نه پخوم ولې تا ورانې کړې او ما به بیا هم ورانې وکړلو او چې کله به د روټۍ وخت شو د ټولو نه به مخکې ما ته روټۍ مور اچولې وه چې کله به د سکول د تلو وخت شو ما له به مور پیسې راکړي ما له به یې چای راکړو ما له به چې کوم دی په بسته کې اوبه کېښوستې پراټه به یې کېښوسته نن زه ورانې وکړم دا مور ما ته وایي تا له به روټۍ نه در کوم ولې تا ورانې کړې او چې کله د روټۍ وخت شي وایي ما له دا مور روټۍ نه راکوي زه هغه سهار نهر تیر کم زه هغه غرمه نهره تیره کم زه هغه ماسخوتن نهر وده شم بابا جانه مور موري د مور د درد نه دی الله مخبروا زمونږ یو مولانا صاحب له زما محترمو یوه مور راله او د شپې ناوخته ټایم کې راله او د هغه مور په چهره مبارکه وینه را روانه ده او وینه دومره را روانه ده چې وینه ډېره بې انتهایي وینه ده او زما محترمو بار بار هغه تپوس کولو چې زما د مولانا صاحب سره لږ کار دی مولانا صاحب ته ووایه چې لږ ما سره میلاو شي
هغه طالب راغی ویره جی تاسو سره ملاقات کول غواړي هغه زنانه مولانا صاحب مجبورن لاړې د هغه زنانه مسلې معلومه کا مورکۍ څه مسله ده او دا وینا دا ولی او دا مې را باندې بچي ګزار وکړو سر یې ورته وښودو زما محترمو په سر کې 5 شپږ ټاکۍ جوړې کړې وې بدبخته مور باندې ګزار کړی مور باندې زما عزتمند وینې را ماتې کړې وې او هغه مور مولانا صاحب ته وایي مولانا صاحب شکایت په تو نیم راغلی دی وجې نه نیم راغلی چې ته عالمې ته مولانۍ زما بچي ته په دعا وکړه چې الله یې هلاک کي الله یې تباه کي په دې نیت راغلی چې مولانا صاحب داسې څه وظیفه داسې څه دعا راته وښایه چې زما دا بچی الله دینداره کي زما دا بچی د دې تماشو د دې چرسونو نه د دې نشو نه واوړي داسې څه دعا راته وښایه زما محترمو سر یې مات دی وینې ترې روانې دي ته چې کله کور ته راځي قسم په رب العالمین ستا ښځه ستا بچي ستا لاس ته ګوري ستا جب ته ګوري مور چې کله زما محترمو دې بچي ته مخامخ شي مور د بچي رنګ ته ګوري بچیا نن خو در باندې سخته نه وه بچیا کار دې لګېدلی و بچیا مزدوري دې وشوه که نه بچیا تنخواه میلاوه شوه که نه بچیا څه تکلیف خو درته نه و